من شوه دې چرته ورته کتلی چې کتلی دی په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چولی. رانجا چول سنت دی، د 200 مرزونو علاج دی. شات د 200 مرزونو علاج دی، پیغمبر ویلی دی. رانجا درې سلایان یو سترګه کې درې بل کې شروع هم د خاینه کېو ختمه به په خای سترګې او زمونږ زمانہ کې رانجه خو څوکا چینا کچاوا چول دا داسې مردار خلق دی ورپوري خان دی نن خوده عام طور بعضی مليانو عادتي رانجه چول ډېر یا چي نه مولا ګورې نه چې دا چټاکې رانجار وخت پسترګو کې چول خان دی ورپوري سردار کونین با بلا ناغه رانجا چول. عزیزانو د دې داسې مثال دی لکه د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب جمعتونو کې د الکان وای نو دوی اعلانو کې چرونو زایمه بیان بکیږي ا بیان کې څه صرف پاغه کتاب کې حدیث دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هیڅ نشته حدیث دی. نو تاسو دې ځان ته ګورئ چې هر یو کېړه یو ټاک لاندې هر یو کېړه یو د نسوارو ډبیر او چته یو باروز کینی نه بس خپل 200 لکان چی اکینیا بیان ووري او د جمعات مقتدیان چې ټول ته باروز الکه څله بارو وته الته چرته خرسره وای کلاو کوي کپکور دې سیلاب راغې ظالم خو یو منټ کې نه کنه یو منټ کې نه د پیغمبر حدیث بیانېږي کنه حدیث بیانېږي وای په ایمان چې قیامت ورځ به شفاعت کبرا د جناب محمد رسول الله لوی شپارس کون کې با زمونږ د خدای په مخ کې اغوي او مونږ ورمخ کې شو چې جی وای بخا تاغه چې زما حدیث به شروع شو یو ملت به ورته نه کې ناست تم عثمانه د شفاعت تمک مونږ به شفاعت کوي د دې خلقو به شفاعت کوي. عزیزانو حدیث او قران دا د محبوب کلام او د محبوب کلام چې د عاشق په سینه 24 غنټه پروت نو او د تصور د بل شی وو نو خدای نه د جنت تمام کوا او رسول الله نه د شفاعت تمام کلامونه د بل څه شي او د بل چا به څه خبري او د بل چا به څه تقریری زما به څه خبري زما د ذات د بل چا به څه تقریر. تاسو وګورئ یا به چرته ارزانی عام د ملک بیړه تبا ده خبره دا هغه ذات کوه چې هغه کور درته آباد کی چې کم کور به ابد الاباد د پاره تا سره ابد الاباد او هغه د جنت کور دی. اب صرف د خدای او د رسول تقریر تا په وګي خودو او په هغه لار د روانې دو نبات کیږي کړي مونږ تبایو زمونږ بیړی غر کدا خدای پراسته په منبر د پیغمبر ناستم چې د جنت بوی سره و نګورو بوی مونږ ژوند فراډ دی زمونږ ژوند دوکه ده زمونږ ژوند بېمانی ده زمونږ ژوند منافقت ته مونږ بیړی غر کړه. عزیزانو بل اوس مصیبت بل ده کنه مصیبت دا ده چې مون قرآن من حیث القرآن بحیثیت قانون
او بحیثیت کلام الله پیجندل نه دی. حدیث من حیث الحدیث بحیثیت کلام د پیغمبرانو پیجندل نه دی. خبره د آچا سړی له خوند ورکوي چې وړاندې دغه شخصیت پیجندلې وي. ته دومره خبره خو په پوهېږئ ماماګانو تاسو یو خو د مخکې صف کې ټول بوډاګان کېنئ او زما په خبره نه پوهېږي. په دې زه ډېر خفه یم. نه دا خو خیر خدای م خوشحال لره چې زما د مخ ته ګورئ او زما مخ کې کار نه دی. کار په خبره پوهېدو کې دی. هسې سر خوځوئ ما. کار په خبره پوهېدو کې دی چې وقت د قرآن د کم قوم پړه کې نو. نن د پاکستان تمام قوم چې د مسلمانۍ دعوه کوي او د ټول ملک یو आवाज نه چې د دې ملک قانون چې تر څو پورې قرآن شوی نه نو مونږ په دې ملک کې د هر شي بایکاټ دی. درج د سملو له نزو وزیران اعلانو کی چې دفترو ته نزو افسران اعلانو کی چې نوکرو ته نزو. تاسو ګورئ نن د کلرکانو هړتال دی. هلکه څه چل دی؟ تنخواه کمه. نن د لارو هړتال دی. هلکه څه چل دی؟ ریټ کم دی. نن د پلانو هړتال دی. څه چل دی؟ په دا هړتال په ټول پاکستان کې ما غوږونو ته رانغی چې نن ټول پاکستان مفلوج دی چې تر څو د پیرنګي قانون د عدالت نه لرې شوی نه تر هغې پورې به قلم ته نه لاس کوئ او نه به چې دی د دفتر په دروازه خپک دی. تاسې چا کړي دي تر اوسه پورې؟ مونږ څه کوو؟ مونږ مولیان هم راپاڅي هلکه ده نه خدای به ښه کي خدای به ښه کي خدای به رو به کېږي نو داسې یکدم چرته کې انا لله کور وران شو خلق مړ شو بیړي غرقه شوه قبرونو کې خپې ځوړندي رو دینه پس په څرورو کې 40 کاله وشو چې دا ملک په دې دوکه ساتلی کی. بارت کالا وہی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. خدا پوئے گا او حکمران طبقہ پوئے گا خدا پوئے گا او اگا خلق پوئے گا چت چا پلاس کے دا نظام دے او نیرا ولی. تاسو ته صرف دومره عرض دے چې زړه د خدای د مینې کور کول پکار دی. زړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې کور کول پکار دی. نور ټولې مینې بس دا زمونږ دوستانه آشنایه تعلقات دا ټول بکواس یا زمونږ د زمانه دوستی او تعلق داسې پلانې مړ ها بجلیګر مولا وای مړ شو یاره خې خبرې به کولې لاړو بیل خو وته